چې ګوره کله د انما نه رستو اسم راشي، لفظ انما راشي او د انما نه رستو اسم راشي، نو هغه کوم اسم ور سره چې ټچ راغلی نو هغه به مبتدا جوړیږي، او د هغې نه رستو چې کومه اسم راغلی نو هغه به جوړیږي خبر. مثلا ګوره قرآن مجید کې موږ وایو انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، نو د انما نه رستو المؤمنون واقع دی، نو معلومه ده شوه چې المؤمنون مبتدا ده او اخوتون د دې دپاره څه شی دی خبر دی. دا قاعده او ضابطه وي. د اما نه رستو الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. منګ ویلو چې مبتدا خبر د هغې پهچان هم ویلو. دې مبتدا خبر څه قواعد او ضوابط داسې چې هغه زده کول ضروري دي چې د هغې سره موږ ته د مبتدا او خبر پته ولګي چې مبتدا به څنګه پیژنو او خبر به څنګه پیژنو. د مبتدا او خبر یو ضابطه او قانون دا دی چې مبتدا په اصل کې معرفی او خبر په اصل کې نکیری. که چېرته دوه اسمونه راله، یو معرفه او یو نکیره وه، نو چې کم اسم معرفی نو هغه به مبتدا جوړیږي او چې کم اسم نکیری نو هغه به خبر جوړیږي. مثلا منګ وایو زید غلام، نو زید دا چې کومه دی دا به مبتدا جوړو، ځکه چې زید دا معرفه ده او غلامون دا نکیره ده. داسې نشو کولی چې غلامون زیدون، غلامون مبتدا جوړو کو او زیدون د دې دپاره خبر جوړ کو. ولې؟ ځکه چې من قاعده او ضابطه دا وي چې مبتدا دا به معرفی او خبر به دا نکیری، خو کله ناکله به خبر هم معرفه کیدی شي. مخکې را روان دی انشاءالله. یو بله قاعده او ضابطه د دې دا ده چې ګوره کله د انما نه رستو اسم راشي، لفظ انما راشي او د انما نه رستو اسم راشي، نو هغه کومه اسم ور سره چې ټچ راغلی نو هغه به مبتدا جوړیږي، او د هغې نه رستو چې کومه اسم راغلی نو هغه به جوړیږي خبر. مثلا ګوره قرآن مجید کې موږ وایو انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، نو د انما نه رستو المؤمنون واقع دی، نو معلومه ده شوه چې المؤمنون مبتدا ده او اخوتون د دې دپاره څه شی دی خبر دی. دا قاعده او ضابطه وي. د اما نه رستو چې کومه اسم راشي نو هغه به مبتدا جوړیږي او د شرط قایم مقام بی، او د هغې نه رستو به فا داخلیږي او د فا نه رستو چې کومه اسم راشي نو هغه به خبري او دا به قایم مقام د جزای. مثلا ګوره موږ وایو اما المقدمة ففي المبادئ، نو اما المقدمة ففي المبادئ د اما نه رستو المقدمة راغلی دی، نو المقدمة دا به اسم جوړیږي، مبتدا به جوړیږي، او ففي المبادئ به د دې زباره خبر جوړیږي، خو قایم مقام به د جزایي، ځکه دې وجه نه پې فی داخله شوه. د لولا مدخول یعنی لولا چې کوم شي باندې داخل شي نو هغه به مبتدا جوړیږي او د هغې خبر عمومي محذوفي. مثلا لولا علی، نو علی دا دلته مبتدا ده، لولا علی موجود اصل کو لهلك عمر. اچھا کله د جزا په ځای باندې فا جزایي نه رستو جار و مجرور راشي، زید جزای او د جزا په ځای باندې دا جار و مجرور راشي، نو خبر مقدم بوي او د دې نه رستو والا اسم به مبتدا مؤخري. مثلا قرآن مجید کی دا دی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، نو من جاء بالحسنة فله 10 امثالها دا دلته چې کومه دی د جزا په ځای باندې بالحسنتی دا جار مجرور راغلی دی، نو بالحسنتی به دا خبر مقدم جوړیږي او د دې نه رستو به دا پوره جمله د دې دپاره مبتدای مؤخر جوړیږي. ګورئ که د من موصولي نه رستو من موصولی او د هغې نه رستو جار مجرور راشي او د هغې نه رستو یو اسمي، نو جار مجرور به خبر مقدم جوړیږي او رست را روان اسم به مبتدا مؤخر جوړیږي، او بیا به مبتدا او خبر
دا صله جوړیږي د من اسم موصول لپاره. منګه قدرې کې عبارت وایو المستحاضة ومن به سلس البول. مستحاضه او من اسم موصول له او د اسم موصول نه بعد ټچ حروف جار راغلي دي، جار او مجرور راغلي دي، نو دا جار او مجرور به دا خبر مقدم ني او سلس البول به دا مبتدا مؤخري، بیا به خبر مقدم او مبتدا مؤخر یوځای شي او دا به جوړ شي خبر صله د من اسم موصول لپاره. امید ده دا به په سمج کې راغلی. او مبتدا همیشه به اسمي، مبتدا به همیشه اسمي، چاہے اسم حقیقتا یا تأویلا، او خبر به کله اسمي کله به فعلی. مثلا منګه وایو زید غلام، نو زید غلام، زید دا اسم ده مبتدا ده، او عالم یا زید غلام، غلام د دې لپاره خبر ده. او دغه شان کله نا کله به خبر ده فعلم کېدی شي. مثلا منګ وایو زید ضرب عمرا، نو زید خو مبتدا شوه او ضرب عمرا دا چې کومه ده خبر ده. او کله نا کله به خبر ظرف وي، مثلا زید فی الدار، نو فی حرف جار ده او الدار مجرور ده او جار مجرور دا چې کومه ده ظرف وي. د دې وجې نه دا زید فی الدار، نو کله نا کله به خبر دا اسم وي، کله به فعل وي او کله به ظرف وي، او مبتدا به همیشه اسمي. کله چې خبر جمله نو هغه په هغې کې یو رابط ضروري دی، هغه رابط به راجع کیږي مبتدا طرف ته. ولې؟ ځکه چې جمله دا مستقل بنفسه د هر څه نه مستغني، د چا سره تعلق جوړول نه غواړي. نو د دې وجې نه که چېرته خبر جمله وه نو د مبتدا سره به د هغې تعلق او رابط او ربط ضروري. وس د رابط څو صورتونه دي. عموما ستاسو په ذهن کې خدای چې بھائی رابط صرف او صرف ضمیر جوړیږي، نه رابط ډیر شکلونه دي. اولنې کله به رابط یعنی دغه عائد او تعلق پیدا کوونکی څیز هغه ضمیري. مثلا زید قام، زید مبتدا ده، قام دا چې کومه ده فعل دی، په دې کې هو ضمیر دا فاعل دی، لیکن قام دا پوره جمله ده او جمله مستقل بنفسه. حالانکه منګه دا وی چې کله جمله وانو د هغې رابط ضروري دی، او رابط دلته چې کومه دی په قامه کې ضمیر دی چې هغه راجع کېږي زیدون طرف ته. لہذا قامه د زیدون سره تعلق پیدا شو د ضمیر د وجې نه. کله نا کله به ګورې ضمیر نه وي، الف لام به وي. ګوره مثلا موږ وایو نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل ابو بکر. وس نعم الرجل دا د فعل فاعل دا ملاو شو، دا خبر مقدم جوړ شو، او ابو بکر دا مبتدا مؤخر جوړ شو، لیکن په دې کې رابط څه شی دی؟ الرجل دی. الرجل باندې چې کومه الف لام داخل دی نو دا رابط دی، دی په دې مبتدا او خبر کې ربط او تعلق پیدا کړی دی. او کله نه به اسم ظاهر د اسم ضمیر په ځای باندې راشي، نو هغه به د رابط کار ورکوي، هغه به د تعلق پیدا کوونکی کار ورکوي، هغه به د جوړونکی کار ورکوي. مثلا موږ وایو الحاقة ما الحاقة، اصل کې خو په کار دا الحاقة ما هي، الحاقة ما هي، لیکن د الحاقة ما هي به ځای راغلی ما الحاقة، نو دلته رابط راغلی. رابط څه شی دی؟ اسم ظاهر، اسم ظاهر راغلی د ضمیر په ځای، نو دا هم چې کومه دی د ربط کار ورکوي او د تعلق کار ورکوي. کله ناکله به خبر دا مفسری د مبتدا دپاره، خبر به مفسری د مبتدا دپاره، نو په هغې صورت کې هم دغه تفسیر دا به چې کومه دی دا د ربط کار ورکوي. مثلا موږ وایو قل هو الله احد، دلته هو ضمیر شان دی مبتدا ده، او الله احد دا جمله خبر ده. لفظ الله دا مبتدا ده، یعنی هو ضمیر تفسیر کوي، دا هو ضمیر شان دی. هو نه مراد څوک دی؟ الله،
او الله رست را روان دی د هغې تفسیر کوي. نو چې کله یو جمله خبر دا مفسری د مبتدا لپاره نو دا تفسیر دا هم د ربط کار ورکوي او د تعلق او د رابط کار ورکوي. کله نا کله به رابط او تعلق جوړیږي اسم اشاره. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ولباس التقوى ذلك خیر، ولباس التقوى ذلك خیر. اوس ګوره ولباس التقوى ذلك دا اسم اشاره ده او ذلك خیر دا جدا جمله ده. نو دی تعلق دی ربط اسم اشاری دلته پیدا کړی دی د مبتدا سره. ولباس التقوى لباس مضاف، التقوى مضاف الیه، دا جدا چیز دی. ذلك خیر دا جدا چیز دی، لیکن ذالک راغلی دا چې د مبتدا او خبر په منځ کې یو ربط او تعلق پیدا کی. لیکن ګورئ یو بل قاعده او ضابطه دا ده چې مبتدا همیشه یو وي او خبر یوم کېدی شي، دوم کېدی شي، دریم کېدی شي او د درې نه سوا هم کېدی شي. مثلا ګورئ منګه شرب تعمیل کې وایو الباء للالصاق وللاستعانة وللمصاحبة وللتادیه، دا وایو دا په حرف عطف سره دا چې کبه دی نو مثال شو د هغې چې په حرف عطف سره هم کله خبر متعدد کېږي او کله ناکله بغیر حرف عطف پکې هم ني او بیا هم چې کبه خبرونه متعدد دي. مثلا قرآن مجید کې موږ وایو والله سمیع علیم. نو سمیع علیم دا لفظ الله د پاره خبر جوړیږي، سمیع یو خبر او علیم بل خبر دغه. او دا قاعده او ضابطه هم ذهن کې کېدی چې مبتدا او خبر کې مطابقت ضروری دی. خبر او مبتدا کې مطابقت ضروری دی، یعنی یو شانواله ضروری دی. لیکن د هغې دپاره څو شرایط دي. اولنی شرط دا دی چې مبتدا او خبر کې مطابقت په هغې صورت کې ضروری دی چې دواړه اسم ظاهري، اسم ضمیر پکې نه. که اسم ضمیر رالی نو بیا پکې مطابقت ضروری نه دی. مثلا ګوره الكلمة على ثلاثة أقسام هي اسم وفعل وحرف. نو هي دا اسم ضمیر دی، مبتدا ده او اسم د دې لپاره خبر دی، فعل د دې لپاره خبر دی، حرف د دې لپاره خبر دی. لیکن هي خو مؤنث دی او اسم مذکر دی، لہذا مطابقت پکې ضروری نه دی. نو اولنی صورت مطابقت به اله ضروری چې دواړه اسم ظاهري اسم ضمیر پکې نه. نمبر 2 خبر به مشتقي او که چرته خبر مشتق نو نو په دې صورت کې به مطابقت ضروری نه. مثلا الکلمة لفظ، نو الکلمه باندې خو تا راغلی ده او تا علامت د تانیث دی او لفظ مذکر دی، خو لفظ چې کومه دی دا مشتق نه دی، مشتق نه دی، د دې مصدر دی. د دې وجې نه په دې کې مطابقت ضروری نه دی. نمبر 3 خبر اسم تبذیل. داسې اسم تبذیل نه چې په من سره اسم تبذیل مستعمل به من نه وي، او که چرته اسم تبذیل مستعمل به من وي یعنی د اسم تبذیل نه وروسته من راغلی په صله کې، نو په دې کې مطابقت ضروري نه. مثلا ګوره موږ وایو الصلاة خیر من النوم. نو الصلاة خو مؤنث دی خو خیرون څه شی دی مذکر دی او خیرون د اصل کې اخیرو، نو چونکې اسم تبذیل دی او اسم تبذیل په صله کې من راغلی دی نو لهذا مطابقت ضروري نه دی. د داسې الفاظو نه به نه چې هغه په مذکر او په مؤنث کې تذکیر او تانیث کې مشترکي. مثلا ګورئ بعض الفاظ داسې چې په مذکر باندې ویلی کېږي او په مؤنث باندې هم ویلی کېږي. مثلا ګوره موږ وایو المرأة جریح. نو المرأة جریح، نو جریح دا په معنا د مجروح کې دی او دا په مذکر باندې هم چې کومه دی ویلی کېږي د دې اطلاق کېږي او په مؤنث باندې هم د دې اطلاق کېږي. نو لهذا المرأة خو مؤنث دی لیکن خبر داسې لفظ دی چې هغه په مذکر او په مؤنث کې په تذکیر او په تانیث کې مشترک دی، نو لهذا په دغې صورت کې مطابقت ضروري نه. خبر شپږم شرط خبر به د داسې الفاظو نه نه چې د مؤنث سره خاص وي. مثلا ګورئ موږ وایو انت طالق یا انت حائض. نو حائض او طالق دا خو داسې الفاظ دي چې د مؤنث سره خاص دي. په مذکر باندې د طالقون اطلاق نه کېږي، په مذکر باندې د حائضون اطلاق ځکه چې دا داسې څیزونه دي چې د مؤنث سره خاص دي، طالقون او حائضون. نو که چېرته داسې صورت راغلی نو بیا به هم په مبتدا خبر کې مطابقت ضروري نه. او نمبر 8 خبر به د داسې الفاظو نه
چې د هغې اضافت الى المضاف الى المعرفې نه باوجود معرفه نشي کېدی. حالانکې موږ دا به وایو چې کله د یو اسم اضافت وشي معرفې طرف ته نو هغه معرفه جوړېږي. دا موږ انشاءالله په تعریف کې وایو. لیکن بعض اسمونه داسې دي چې معرفي طرف ته مضاف هم شي، معرفي طرف ته اضافت هم وشي، لیکن د هغې باوجود هغه چې کومه دی هغه معرفه نه جوړېږي. نو که چېرته داسې الفاظ رالل او خبر جوړېده نو مطابقت پکې ضروري نه دي. هغه څو الفاظ دي؟ مثلون دی، غیرو ده، قبلو، بعدو او شبهون. دي الفاظ ته وایي اسماء. نو دغه د اسماء متوغله فی الابهام ورته وایي. او که چېرته خبر د اسماء متوغله فی الابهام نه و نو په دې صورت کې مطابقت ضروري نه وي. مبتدا